بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الاب خان شیرپو کیمرامین را سره یاسر خان دی. کتونکو تېره ورځ موږ په رادیو باندې یو پروګرام کړو، چونکې موږ الحمدلله هر هغه کلي ته ورسېدو چېرته چې څوک هم نه دي رسېدلي، خو بیا هم خلکو ته یو موقع ورکړه چې په دلبر رادیو زما کوم پروګرام وي چې یاره داسې کم ځای دی چې هلته کې څه نه رسېدلي، موږ سره رابطه وکړې. نو په هغې کې دې کلي م رابطه کړې وه. دا باچاګان کلی دی او دا په مین روډ دی، خیالي باندې دی، قدرت آباد ته بالکل مخامخ دی اړخ ته. نو هلته کې موږ راغلي وو، باقاعده چې کوم دی د خلکو له بسترې، لوښي، نوې کپړې، پیزار دا هم چې کوم دی نو د ځان سره روړو، چونکې دا خلک د ډېر څه حقدار دي، د ډېر څه حقدار دي. زه هر دغه کې دا خبره کوم ځکه چې په دې خلکو باندې د الله پاک امتحان راغلی دی. خو زه تاسو داسې وایم چې دا صوفي دي، دا دغه چې کوم دی لکه دا به هم چا راستولي، خو دا داسې دغه ته چې د دوی د کورونو نه ټول سامانونه چې کوم دی نو هغه وړلي دي، ټول سامانونه دې خلکو نه وړلي. دې خلکو ته د پری میډیکل کیمپ ضرورت شته، دې خلکو ته چې کوم دی د څاروو دپاره د ګیا ضرورت شته دی. دا وګورئ جي دا بوټان، داسې بوټان دی کې موږ اوبه هم چې کوم دی نو هغه باقاعده کېښودلې، او بستره چې کومه ده نن سبا ډېر زیات ضرورت دی. نو د دې ملګرو سره هم خبرې اترې کوو. دا موږ ته 30 کسان یاد کړو، بیا دلته کې 35 شو، بیا دې ورور وایي چې یاره موږ سره خوا کې بل کلی دی هغه هم پکې اډ کړه، نو 57 شو. نو 57 کسانو ته چې کوم دی دا بسترې او دا لوښي او دا دې ځای کې چې موږ چېرته ولاړو دلته اوس هم چقړ دی د اوبه دي. ښه څه دي نوم دی صاحب؟ محمد حذیفه. څه به وایې حذیفه؟ دا وایو چې نو حکومت راغلی دی، هېڅوک هم نه دي. تاسو په ړومبي ځل لالې پاکستان تحریک لبیک والا راغلی، نو زموږ هېڅ چا تپوس نه کړی، نه خوراک راغلی نه اوبه راغلي دي، بس په خپل هم کړي دي. ستاسو ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو راغلې چې دا سامان هم نور موږ ته دا منظور هر څه منظور دی، خو په ډېر څه قبول کړه، په ډېر هر څه قبول دي موږ ته. خلک موږ ړومبي رالو دلته او ړومبي تاسو راغلي، هېڅوک هم نور راغلي دلته. صحیح موږ ستاسو ډېره شکریا ادا کوو. تا رادیو ته بیا کال وکړو او ما رادیو ته کال تا وایي چې هسې ګپ په لګوي چې دا الله داسې هم څوک نه جي ما نه دی ویلي، نه هسې وایې مړه کې خو سړی راځي که او جی بالکل راځي، خو ډېرو خلکو را سره مخکې خبر کړو، خو یې را نه لله ړومبي ځل باندې راتلل به پر روډ به مال اشارې ورکړو، خو څوک په ماته نه درېدل. اشارې مو وکړې چې دا کلی ډېر خراب دی، وایي زه خپل غم کوې، وایي هېڅ هم نشته، وایي تاسو بچ شئ. ما په رادیو چې کوم پروګرام راوړو چې داسې ځای دی ما ته څوک وښیي چې کوم ځای کې څوک نشته چې زه هلته ځان ورسوم. نو تا وایې چې یاره داسې به م وي چې دا ځای رسېدلی او بیا نن پکې رسېدو. او جی بالکل داسې هم شته. ستا سوچ کې وه؟ سوچ کې مې نه وه، سوچ خو د خلکو را سوچ نه مې اوښکې وه، ځکه چې دې ته موږ اشارې ورکول، دي سره بار سره روان وو، کله به یو علاقې ته کله بل علاقې ته. دلته وي وزیر قانون فضل شکور خان هم دوره وي کړې ده، ګاونډیانو راته ووي، وایي د هغه نه هم څه امداد راونه رسېدو. صرف دورې دورې بس کوي او تصویران وباسي. وروره ستاسو نوم؟ زما سبحان الله نوم دی، او ړومبی خو ستاسو شکریا ډېره ادا کوم چې تاسو هم د علاقې ړومبي ځل باندې وزټ وکړو. دې نه مخکې نه یو ادارې والا راغلي نه ګورمنټ راغلی، بس صرف دلته سرکاري اوبه راځي. اوسه پورې موږ ته دا ستاسو طرف نه وړوکی امداد هم بیا په ډېر څه باندې قبول کړو، ځکه چې دا تاسو کوم طریقه کار سره راوړو ډېره مننه ستاسو. موږ به ستاسو پروګرام اورېده ریډیو باندې، خو تاسو هم چې رابطه وکړه نو ستاسو چې رالي نو ستاسو ډېره مننه. ډېره مهرباني الف خان شیرپو صاحب، تاسو په پیله چانس باندې زموږ د غریبي علاقې ته راغلې او ستاسو ډېره شکرګزار یو موږ چې ډېر ښکلې طریقې سره چې کوم دی دا کار روان کړی دی، او انشاءالله که هیر خدای پاک مدینه درجې بلندې کا، او ډېر ښکلی کار دی. د غریبانو خلکو ته اوسه پورې بغیر د اوبو نه هېڅ قسمه چې کوم دی نو څه شی نه راغلی دلته کې، څوک وایي زه دا یم څوک وایي هغه یم، هېڅ قسمه چې کوم دی نو څه امداد نه راغلی. الله دې خوشحاله ساته، الله دې په ایمان ښایسته کړه. ډېر ښکلی کار دی وکړ. ښه کتونکو، زموږ نه خلک په دې باندې هم خوشحالي چې موږ یو ځای ته لاړ شو نو ډسپلن شور شواب نه بل د کلي مشران په دې کې وي چې هلته څوک راشي کوم میلمانه وي یا خفه نه شي، نو موږ دوی ته وایو چې تاسو به غم نه کوئ، به تاسو په ارام کښېنئ، تاسو به موږ خفګان له نه ورکوو، تاسو نه چې څوک ګیله کوي ګیله هم درله ختموو، هغوی له به موږ ورکوو. نو چې موږ کوم څونه ځینو ته تللي نو ښه ده هغه مشر ته به څوک ګیله نه کړي یا به د هغه کوڅې له تللي نه، یا یاره ما خو تاله لیست درکړو دونه او موږ له خو دونه رالل چې لیست یې څونه راکړي دي نو موږ ورپسې زیات ورکړي دي، خو کم هم نه دي ورکړي. موږ وایو چې یاره چاته مسله نه راځي. قاري صاحب څه به وایې په دې موقع دې علاقې ته بالکل په لومړي ځل موږ راځو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل جی اوبه سیوا راغلي دي او باچاګان کورونه دي که نه خیالي سره خوا کې، او الحمدلله مستحق دی، او بلکې دا سامان چې موجوده وخت کې موږ په کمډا کې ایښی دی نو تاسو به دې کیمرې وساتت سره ومښئ، بیا دا موجوده وخت کې موږ په لخو کې ولاړ یو.
زیاتره لخې دي او خلک مستحق دي او دوی چې څنګه وي چې وزیر قانون زه خو یې نوم یې ماله نه راځي هر څوک چې دی راغلی دی او دوی وي چې صرف سرکاري اوبو نه علاوه دلته لا څوک نه دي راسېدلی نو راورسېدو انشاءالله د دې چې نور څه ضرورت دی هغه هم پوره کوو او د قاید محترم امینی صاحب طرف نه موږ ته هدایت دا دی چې ورسې علف خان صاحب په وسطت باندې همدلته م راورسېدو انشاءالله رسو به او کوم ځای کې چې د سیلاب ځپلو ته د یو څیز ضرورت انشاءالله حق به په خپل کور او دروازه باندې حقدار ته ورکوو که خیر صحیح کتونکو دا خلک د فوډ پیکج هم نور ضرورتمند دي دوی څاروو دپاره ګیا نشته د دوی فصلونه بالکل تباه شوي دي دوی ته د پري میډیکل کیمپ ضرورت دی د دوی ماشومانو کې بیمارۍ خورې شوي دي دوی ته د ډېر څیزونو ضرورت دی دوی ته د نورو بسترو هم ضرورت دی دوی ته د نورو کپړو هم ضرورت دی نو دا خلک چې کوم دی ډېر مستحق خلک دي صرف د اوبو نه بغیر د دوی د وینا مطابق موږ له هېڅ هم نه دي راغلي صرف دوی تاسو وې چې رالې او سمرا کړل او سترګې چې کوم دی نو هغه په لاړو شوې مننه